ټول نه پیله خو زه به تاسو له ایډوانس د اختر مبارکۍ درکړم چې د اختر مبارک شه او د اختر د خوشحالیانې ډېر ډېر مبارک شه او الله دې په موږ باندې ډېر په خوشحالو او په خندګانو باندې تیر کړي او الله دې زموږ ملک ته او زموږ قوم ته خیر کړي. الله پاک دې په موږ باندې خپل فضل رحم او کرم وکړي د دې لوی ورځې په برکت. بله خبره دا ده چې تاسو ته پته ده چې د قربانۍ اختر دی او هر سړی دا د کوي چېرې د قرباني وشي نو دا ګندمند یا د سوټې یا نور هر څه چې هغه دغه چې وي نو هغه بار په لارو کې وغورځوي. نو د دې شی ډېر زیات احتیاط پکار دی چې دا دې موږ په یو ځای کې جمع کړو. نو انشاءالله موږ به دا کوشش وکړو چې په یو ځای کې جمع وي نو موږ به دغه کمیټۍ والا ته به ووایو به راشي که نه زموږ د تنظیمي چمکني والا ملګري هم دي دوی ته به وایو فضل من الله صاحب ته اصغر ناظم دی هغوی ته به وایو سره هم ګاډی شته. نو دا به مونږ په هغه ورځ باندې یا په سبا باندې به انشاءالله دا مونږ اوچت کړو. بله خبره دا چې زمونږ د دې چینل چې د چمکني په نوم دی او په ډېر ښه نوم او په ډېر ښه دغه کې دی او ډېر بختور سړی دی زمونږ د چمکني چینل والا. نو زه به دا وایم چې اول خو د سالګره ده زما د طرفه بلکې زما د ټولو ملګرو د طرفه د دوی ډېر ډېر مبارک شه او الله پاک دې دا چینل روا دوا ساتي او خدای دې ولا ډیره ترقی ورکړي. زموږ ستاسو د چینل باره کې چې ستاسو سالګره پوره شوې تاسو ته مبارکباد درکړو. الله دې ستاسو د چینل او ستاسو د پروګرام کامیاب او شاد او آباد لري. الله دې تاسو له ډیره زندګي او ډیر عمر د نیک عمل لپاره درکړي چې دغسې د دې خپل کلي هغه مشرانو روایات برقرار وساتلی شي او هغه خلکو ته ښکاره شي او د خپل کشران د هغې نه څه فایده اوچته کړي او څه عبرت ترې واخلي چې مطلب دی دا څو کنې یو تاریخي کلی دی او په دې کې ډېر ښه تکړه تکړه مشران تیر شوي دي. هغوی دې کلي دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي او هغه جذبه زموږ په دې کشرانو کې الله پاک پیدا کړي چې دا پښتو د روایاتو د مطابق اسلام د روایاتو مطابق هغوی خپله هغه سرګرمیانې ښکاره کړي او خپله کارکردګي ښکاره کړي او دې کلي ته مطلب دا څه فایده ورکړي. باقي لوی اختر را روان دی. زه د خپل طرفه د خپل کلي د طرفه د چینل د طرفه ټولو کلیوالو ته ټولو ملګرو ته بلکې ټول عالم اسلام ته د اختر مبارکباد ورکوم. ټولو ناول زما د طرفه ټول سوکن خیلو ته د غټ اختر مبارک وي او الله خاد او آباد لره الله خوشاله ساته. زه چمکني ټي وي ته په سالګره باندې مبارکباد پیش کوم او د یو کال چې هغوی کم د کلي خدمت وکړو. نن سبا د سوشل میډیا دور دی. هر سړی خپل ځان خپل پوسټونه دا خو هر سړی کوي او د کلي مسایل چې دی دا کریډټ چې دی زه چمکني ټي وي له ورکوم چې هغوی نن په سوګنو کې کور کور ته یو پیغام چې رسوي نو مطلب دا دی د هغې دپاره ډېر ښه لار ده او چمکني ټي وي ہمارا اپنا ټي وي. یقینا چې فرسٹ ټایم د چمکني ټي وي آغاز نعمت صبح خان کړو په چمکني کې. د هغې نه پس ټیک ته اوس په بلا ملګري دا خواهش هم کوي خو ړومبی خو د دې کال پوره شو نو د کال په پوره کېدو باندې دوی ته لکه مبارکباد هم وایم چمکني ټي وي ته او دا دعا هم ورله د الله تعالی نه کوم چې دا د نور هم الله تعالی د دوی کامیابي نصیب کړي او څومره چې دوی لکه خدمات کوي نعمت صبح خان خاص کر نو یقینا چې لکه په دا ډېر هغه پښتو کې چې یو ټکی دی چې دا به انسان فراموشي وي چې موږ به په دې باندې لکه خاموشي کوو یا به موږ د ده ستاینه نه کوو. یقینا چې د ستاینې وړ دی. یقینا چې دې ډېره خواري کوي. نو موږ غواړو چې همیشه دپاره دی دا چینل داسې آباد او خوشحاله اوسي او د دې بهترۍ کې نورم ډېر کارونه کول پکار دي چې یاره دا چینل چې کوم دی دا نورم بهتره شي او په ښه طریقې سره دا چینل مخکې لاړ شي. اوس هم ماشاءالله چې دا چینل ډېر په بره روان دی. هر قسمه ایکټیویټیز په دې کې شیر کیږي. هر قسمه پیغام کاغه د مړي کاغه د ژوندي کاغه د غمي که د خوشحالۍ هر قسمه مطلب دی دا پیغام عوامو ته رسي. عوام د دې نه ډېر زیات مستفید کیږي. تاسو ډېر زیات اپریشیټ کوم چې تاسو کنو دپاره دا دومره منډې ترډې وئ. ډېره مبارکه شه درته دا سالګره چې تاسو د چمکني ټي وي 1 ایئر پوره شو. دې دوران تاسو هر ځای کې او چې تاسو تللی یئ هر ټایم خپل چې کوم دی کوششونه سرګردانه کړي دي او تاسو خپل چې دا کم د سوکنو هغه دپاره کوئ چې سوکنو کلي مخکې دا چارواکې کمې کوي الله دا مخ په بره باندې اوسي.